بل څیز دی مثلث که نه. مثلث دا هغه شکل دی چې مشتمل وي په دریو ضلعو او په دریو زاویو باندې. د دې څیزونو نه یو دا تعبیرات هم دي لکه دا د چې کړي دي که نه. یو دا په دې تصریح ورته وایي که نه، یو شرع چغموني عربي کتابونه ډېر بهترین کتابونه دي، خو هغې کې دا جدید فلکیات دی، هغه زاړه فلکیات دي، قدیم هغه اصطلاحات د هغې وخت هغه استعمالوي. دا اوس څه څیزونه راځي نو اکثر په انګلیش کې نومونه یا د جدید نومونه هغه نه دي، زاړه دي. د هغې کوم د مثلث د یو شي د بل شي تعبیرات مختلف کړي که نه، موږ به کوشش کوو چې د یو بل سره په هغې خپله سره پښتو کې اړو، ځکه چې په کوم څیز ستا ذهن خلاص شي هغې نه که ته په هر قسم الفاظو بیا تعبیر کې بیا دغه مسله نه ده. مسله صرف هغه د خپل ذهن کلیر کېدل دي چې ته په هغې شي پوه شي چې دا شی دی. که هغې نه بیا ته تعبیر په انګلیش کې کې که په اردو کې کې که په عربۍ کې کې که پښتو کې کې که الفاظ لکه وایي چې دی وایي چې مثلث 3 اضلاع اور 3 زاویوں پر مشتمل شکل کو مثلث کہتے ہیں. نو که ته دې دا زاویې مخې کې ضلع وروستو کې که ضلع مخې کې زاویه ستا خوښه ده، خو دا شی وپېژنه چې دا چیز دی. ٹھیک شو نه. مثلث یا په انګریزۍ کې ورته ټرائنګل وایي. 3 اضلاع اور 3 زاویوں پر مشتمل شکل کو مثلث کہتے ہیں. هغه شکل چې مشتمل وي په دریو ضلعو او په دریو زاویو باندې. ضلع مې درته وي، ضلع یا بازو، ٹھیک ده. زاویه کې دا 2 خطونه وي که نه، د یو خط یو ضلع، ٹھیک شوله. او زاویه دغې ګماو ته وایي. 2 همرأس ضلعې هغې چې کوم ګماو جوړ شي نو هغې ته څه ویلی کېږي؟ زاویه، ٹھیک ده. نو هر هغه شکل چې په دریو ضلعو او په دریو زاویو باندې مشتمل وي. گویا کې په مثلث کې ټوټل څو څیزونه شو؟ 6. 3 ضلعې او 3 زاویې، ٹھیک شوله. بیا د دې مثلث خپل اقسام دي. یو دی قائمة الزاویه مثلث، یو دی غیر قائمة الزاویه مثلث. کم دی؟ یو قائمة الزاویه مثلث او یو غیر قائمة الزاویه مثلث، ٹھیک ده. نو یو څه شی دی؟ قائمة الزاویه مثلث. او دویم نمبر څه دی؟ غیر قائمة الزاویه مثلث، ٹھیک شوله. د دې نه مخکې دا دواړه قسمونه چې دي دا د مثلث سطحي قسمونه دي. د مثلث سطحي یو بل مثلث دی هغې ته ویلی کېږي مثلث کروي، ٹھیک شوله. مثلث کرو نه جوړ وي. هغه داسې دي لکه دا ستا سره یو دایره ده که نه، د دې دایرې دا حصه راواله تو دا شو که نه، دغه حصه بیا راواله، یا مثال په طور دی دلته راواله، ٹھیک شوله. دغه بله دلته راواله، داسې ټول څه شی شو؟ کروي مثلث ته جوړ شو. یو کرو دا ده، یو دا ده، یو دا ده. پوهېږي پې. او سطحي مثلث چې هغه دا خطونه چې دي دا دي چې د کرو په شکل کې نه وي بلکې نیغ خطونه دي، دې ته وایي سطحي مثلث. په دې باندې پوه شوې؟ یو دی سطحي مثلث او بل دی کروي مثلث. وروستو چې اوقات معلوموي که نه په هغې کې ټول کروي مثلث هغه ذکر کړی دی د هغې په اعتبار سره. خو د اوقاتو دپاره چې دا زاویې روباسي دا د سطحي مثلث په اعتبار سره.
نو مونږ به بحث صرف د سطحي مثلث نه کوو، بحث به چا نه کوو؟ سطحي. او دا کروي مثلث د دې هغه کم پیژنګلو چې ده چې په دې کې مختلف، لکه په دې کې مې شپږ څیزونه دي که نه، درې پکې ضلعي دي او درې پکې کرو دي او درې پکې زاویې دي. د دې دا د سکول کې چې د اتنا نه شروع شي د 12مه پورې دا شی نشتی. دا وروسته چې ته بیا هغه ایم ایس سی فزکس او دا کې که نه په ریاضی کې بیا بی ایس سی کې یا ایم ایس سی کې یا وروسته انجینیرینګ کې په هغې کې بیا درغلي ښه د غټې پایې شی پوه شوې پې که نه. دی به مونږ ته دلته د دغې نه باس نه کوي، دلته به راته باس کوي د چا نه؟ د سطحي مثلث. او سطحي مثلث بیا به څو قسمه دی؟ دوه، یو قائمة الزاویه مثلث، یو غیر قائمة الزاویه. د غیر قائمة الزاویه سره هم زمونږ کار نشته، زمونږ باس به د چا سره وي؟ د قائمة الزاویه مثلث. ځکه که نه چې مثال به طور داسې دلته مونږ په دې ځمکه باندې ولاړ یو، دلته مو یو ډنډه ښخه کړه، نو د هغې ډنډې او د دې ځمکې د یو بل سره 90 درجې زاویې جوړېږي که نه. نو دلته نور دی، د نور شعاګانې داسې پرېوځي، دا یو مثلث جوړ شو که نه. دې ته قائمة الزاویه مثلث وي. هر هغه مثلث چې په هغې کې یوه زاویه د 90 وي، چې یوه زاویه پکې د 90 وي، بس دغه قائمة الزاویه مثلث. زمونږ ټول بحث به د دې نه پوه شوې. او غیر قائمة الزاویه مثلث په هغې کې یو زاویه هم د 90 ټیک شو نه، کم بیش وي خو د 90 پکې نه وي. په دې پوه شوې. اوس مثلث که د قائمة الزاویه دی او که غیر قائمة الزاویه دی، خو د دې د دریو واړو زاویو مقدار به 180 وي. دریو واړو زاویو مقدار به یې څه وي؟ 180. دا په ډي باندې وشماره که هر څنګه مثلث ته جوړه وه، کروي نه صرف سطحي، که قائمة الزاویه دی او که غیر قائمة الزاویه، او د دې د دریو واړو زاویو مقدار به څه وي؟ 180. بلکل اونج نیچ به پکې نه. ٹھیک شوله. خو که یو زاویه پکې د 90 وه نو بیا به دغې قسمه مثلث ته قائمة الزاویه مثلث وایو. که یو پکې هم د 90 نه وه نو بیا به ورته غیر قائمة الزاویه مثلث وایو. پوه شو دا خبره؟ بس اوس راشه. اوس په دې مثلث کې مونږ ووي چې په دې کې ټوټل څیزونه څومره دي؟ شپږ. درې پکې ضلعي دي او درې پکې زاویې دي. که بالفرض تا ته زاویې ټولې معلومې وي او ضلعي درته نه وي معلومې، ضلعي درته نه وي معلومې، لکه 2 ضلعي درته معلومې دي خو یوه درته نه ده معلومه، 2 ضلعي معلومې دي خو یوه درته نه ده معلومه. د دغې یوې دا یوه چې کوم مجهوله ده د دې د معلومولو دپاره یو قانون دی، فیثاغورس قانون ورته وایي. کوم قانون ورته وایي؟ فیثاغورس قانون. چې کله تا ته 2 ضلعې معلومي نو هغه درېیمه ضلع په چا سره معلومېږي؟ فیثاغورس قانون سره. فیثاغورس قانون سره هغه ده فیثاغورس وایي چې دا وتر دی که نه، دې وتر ته سی لکه کوي، دا A دا B. نو هغه دا یو قانون جوړ کړی چې C سکویر په کوم دی باندې A سکویر جمع B سکویر دا برابر دی. نو که تا ته دا C نه دی معلوم نو دا A خو ته معلوم دی، B ته هم معلوم دی، د هغې هغه سکویر روباسه جو C سکویر به سره معلوم شي، بیا به د دې جذر روباسې جو C به سره معلوم شي. پوه شوې پې؟ که بالبر دا که تا ته نه ده معلومه، دا دوه ورته معلومې دي جدا به معلومه شوه که نه. که تا ته دا A نه دی معلوم، C او B درته معلوم دي خو A درته نه دی معلوم. پوه شوې پې؟ نو قاعده خو دا ده که نه، C سکویر مساوي A سکویر جمع B سکویر. نو
دا اے نه دی معلوم او دا باقي دواړه څه دي معلوم دي نو داسې وکړه چې دا اے د دې په دې ځای باندې یوازې پرېږده او دا بي دې څه کړه دې خوا ټیک شوله نو چې دا بي دې خوا دا بي دلته په جمع کې دی که نه نو دلته سی سکویر د مساوي نه چې جمع بل طرف ته اوړي منفي کېږي او چې منفي بل طرف ته اوړي نو څه به کېږي بل ضرب چې د مساوي نه بل طرف ته اوړي نو څه به کېږي تقسیم کې به بدلېږي او چې تقسیم بل طرف ته اوړي نو به ضرب کې به بدلېږي پوه شوې جمع چې د مساوي نه خوا اوړي نو څه کېږي او منفي چې بل طرف ته اوړي جمع دلته دا جمع بي دی که نه دلته دا منفي بي شو بس دې کې خپل مقدارونه ولګوه او ورځه پې بیا جزر به روباسې جزر ایستلو طریقه راته مخې تا ته بي نه دی معلوم باقي درته ټول معلوم دي نو سی سکویر مساوي اے سکویر جمع بي سکویر دا بي په ځای پر دا ایم دلته چې علامه نشته دا جمع دی که نه سی سکویر منفي اے سکویر مساوي دې کې خپل علامتونه ولګه وخت کته پې راځه بي ورسره معلوم شي دې ته ویلی کېږي قانون د چا فیسا قانوني فیسا غورس یو هندو د دا قانون جوړ ټیک شو دهریه او پخواني یوناني فلاسفه چې کوم وو د په هغې کې یو انتها په ریاضۍ کې لوی امام او قابل سره اوس هم ریاضۍ سکولونو کالجونو کې کتابونو کې د ډېر شي قانونونه چلېږي ټیک شو نه په دې کې تا خپل دغه دې پکې ولګول چې کومې هغه مقدارونه د دې دي لکه بالفرض زموږ سره دا سی دی دا سی نامعلوم دی دا اے دی 2 او دا بی دی 3 نو چې دا سی به زموږ سره صحیح پوه شوې په دغې ګوره راشه سی سکویر اے څه شی دی 2 سکویر شو که نه جمع بی څه شی دی 3 سکویر دې سکویر مطلب دا وي که نه چې دا 2 کی طاقت 2 دې ته طاقت وایي دلته به وایي 3 کی طاقت 2 یا 2 کی پاور 2 3 کی پاور 2 داسې یا سی سکویر بی سکویر داسې راځي دې مطلب دا وي چې دقیق انسې له په دغې انسې کې ضرب ورکړه نو سی سکویر مساوي 2 ضربې 2 نو څه شو 4 جمع دلته 3 2 نیچے نه 3 له په 3 کې ضرب ورکړه 3 دی نه 9 3 کی طاقت 2 مطلب دا چې 3 له په یو بل 3 کې ضرب یعنی ګویا کې دا 2 تینان دي بس دي او ضرب په حالت کې دی یو سره 3 ضرب 3 څه شو مساوي ٹھیک شو سی سکویر مساوي 4 او 9 وشو اوس د دې سی به مونږ خو سی سکویر نه معلومو سی معلومو که نه د دې نه به دا سکویر ختمو نو یو د مساوي نه چې ته یو طرف ته کوم عمل کې اقه بل طرف ته م وکړه نو داسې د جاړو سدي کړي نه دي یو طرف ته چې څه شی لګې نو بل طرف ته ګوره که دلته ما جمع 2 ولګوه دلته مې هم جمع 2 ولګوه نو څه فرق پیدا کوي هېڅ چل هم نه 2 2 برابر نه وي 2 2 سره کټ شو خبره ختمه شوه پوه شوې که اوس داسې څه ناشنا عمل وکړو چې د دې سی نه دا سکویر ختم شي دا خو سی ضربې سی دی که نه چې دغه طاقت ته ختم شي د هغې طریقه بیا ده چې په دې باندې د دې جذر راوباسه د دواړو جذر راوباسه پوه شوې او د جذر طریقه نو چې جذر دی ول راوباسو نو ګوره د تیرې جذر ته راوباسي که نه د سی سکویر جذر چې راوباسي نو په جواب کې به راشي سی د سی سکویر جذر څه شی دی سی ٹھیک شو نه
اوس د تیرې جذر څه شی دی د هغې طریقه دا ده چې دا نښه یې نه په دې کیلکولیټر کې پوه شوې دا د جذر نښه ده دقه دبا وکړه بس بیا پسې دا 13 ولیکه مساوي دا سره جواب راغی 3.605 بس نه پوهېږي هغه طاقت دې دې نه څه کو ختم کو که ته وایې چې دې نه زه بیا سکویر جوړوم نو 3.605 دقیقې له بیا په دغې 3.605 کې ضرب ورکړو بیا به 13 راشي پوهېږي په دې خبره باندې که نه نو دغه سکویر ختمولو دپاره قاعده دا وي چې ته دواړه طرفونو ته څه ولګوه جذر ولګوه جذر نه د سی سکویر جذر نه به جواب راشي سی او د 13 جذر نه به جواب راشي 3.605 دلته ولګوه چې دا برابر 3.605 بس چلو داسې هغه نور طریقې به دغې دغې کې صرف هغه منفي کوه بیا په اخره کې هغه جذر وکړه په دې طریقه پوه شوې دا زموږ د کار نه ده دا قاعده ټیک شوله دا په فلکیاتو کې دې ته ضرورت پېښېږي نه ځکه چې دا خو په مثلث کې چې موږ د 2 ضلعې معلومي نو درېیمه ضلع راته پې معلومېږي ټیک شوله نو موږ له به په مثلث کې یو 3 مساوات به نور راکوي یو 3 قاعدې به راته نورې ذکر کوي هغه به موږ د ټولو قاعدو نه مستغني کوي هغې سره په مثلث کې چې 6 څیزونه دي 3 ضلعې او 3 زاویې نو په دې شپږو کې چې تا ته فقط 3 معلومي که هر 3 یې ها چې هغه 3 درته معلومي نو باقي 3 به هم ته څه کولی شي په منطق کې نو ویلي که نه چې هغه معلومات مجهولات حاصلېږي د چا نه د معلومات انسان درته معلوم نه دی حیوان پېژنې او ناطق پېژنې سوچ فکر به ورکړه ترتیب ورکړه فکر وکړه حیوان د ناطق سره چې ولګي د فکر نه بعد جو بیا ترې نه څه حاصل شي انسان ٹھیک شوله د معلوماتو نه به مجهولات حاصلې نو چې 6 څیزونه په مثلث کې دي چې 3 در سره معلومو نو مابقیه 3 مجهوله تر دغې 3 معلومونه څه کولی شي معلومولی شي پوه شوې وایي د دې غر لمبایي دومره دا غر دومره دنګ دی نو داسې خو یې پسې نه یې کړي چې به دې پیته ایښي او بره یې رسولي ټیک شوله دی چې په کوم ځای ولاړ یي هغه ځای معلوم کړي او داسې هغه زاویه معلومه کړي څه څیزونه معلوم شي یو زاویه پکې بله معلومه ده چې 90 درجې ده ګوره هغه یو زاویه یې هم معلومه کړه او یو ضلع لکه ته چې د غر د مثال په طور په 10 فوټو په 10 ګزو کې دې ودرېږه 10 ګزه دا معلوم شو که نه او یو زاویه خو معلومه ده چې 90 درجې ده یو ته 90 درجې زاویه معلومه شوه یو ته دا فاصله ستا چې د غر نه څومره لرې ولاړې معلومه شو یو ته داسې یو ډنډه د هغې سره مخامخ سي که نو دلته به سره هغه بله زاویه هم معلومه شي 3 معلومه شو نو باقي 3 څه کولی شي معلومه د هغې هغه بلندي کې بیا معلومولی شي پوهېږي پې که نه نو په دغې طریقه باندې دوی بیا هغه بیا په غټو غټو ټیلیسکوپ او مشینانو باندې د ستورو بلندي دا معلوموي دا پلانکې ستوری زموږ نه څومره هغه دنګ دی څومره په فاصله کې دی پلانکي دا غر دا سر کیټو دوره پوټه دی ولې دوی کیټو خو ناب کړی نه دی په پیته خو نه دی ناب کړی چې دوره پوټه دی په دقیق قاعدو باندې راایستلی او په دې کې فرق نه 2 جمع 2 سترګې پټې که قرآن به هم کولی شي چې دې په جواب کې څه راځي 4 راځي پوهېږي پې که نه په دغې 3 مساوات یو خو دا فیثاغورس قانون فیثاغورس قانون کې چې کله دا ته په 3 ضلعو کې 2 معلومي نو 3 به څه کولی شي معلومولی شي ټیک شوله خو د دې نه به مونږ ډېر بحث نه کوو دې له راشه اوس دغې هغه 3 مساوات چې کوم دي ساین تیټا کاس تیټا ٹینجن تیټا دقې 3 وله راځو مثلث 3 اضلاع اور 3 زاویوں پر مشتمل شکل کو مثلث کہتے ہیں معلوم ادا شو چې په دې مثلث کې ټوټل 100 څیزونه 6 څیزونه
ټیک شو نه او په دې کې چې بیا په ضلعو کې د دوه معلومي نو هغه درېیمه معلومولی شي په قانون د پیثاغورث سره. قانون د پیثاغورث څه دی؟ سی سکویر مساوي اے سکویر جمع بی سکویر یا سی کی طاقت 2 مساوي اے کی طاقت 2 جمع بی کی طاقت 2. ٹھیک شو نا. سطحی مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 درجات ہوتا ہے. اس سے کم و بیش نہیں ہو سکتا. دینا کم و بیش کېدلی شي نه. پوه شوې بې؟ د دې د اثبات هم بیا خپله طریقه ده خو هغه هم زموږ مطلوبه دلته نه ده. هغه پوه شه انجینران پوه شه خپل کار دی بیا کوي. ٹھیک شو نه. بیا داسې مثال دا خو د 180 درجې دی که نه نو په دې باندې هغه د دغې کرښې نه بیا سیټ کوي معلوموي دي نه. مثال دلته ستا سره دا یو مثلث دی دا ګویا کې دا ته داسې اوږد کې دا داسې اوږد کې ټیک شو نه نو هغه مختلف طریقې ورسره کوي اوږده یو خپله طریقه یې ده په فلکیاتو کې زموږ دغه استعمالیږي نه دغه بیا د ریاضت بحث دی. ها بل دی مماس. مماس دې شي ته ویلی کېږي دې بحث به ډېر نه دا یو دایره ده په دې باندې یو خط داسې تیر شي چې یو نقطه ورله ټچ کی بس دغې ټچ نقطې ته څه ویلی کېږي؟ مماس. دا به په کوم ځای تېرېږي؟ که دلسې پې تېرېږي نو هغوی دوه ټچ کړي داسې خو یوه ټچ کړي هغه چې داسې بیخي د دې په دی داسې راشي داسې یو معمولي یو کش ورسره خواته وکړي او سیده دې تېره شي. پوه شوې بې؟ لکه ګوره دا یو معمولی یو ځای ټچ کړی دی که ټیک شو نه دقې معمولی د ټچ دې ځای ته مماس ہوئی. دې څه ویلی کېږي؟ مماس. مماس ایسے خط جیسے کتنا ہی بڑھایا جائے مگر دائرے کے صرف ایک نقطے کو چو کر گزرے. چې څومره اوږده اوږده وکړه خو د دایرې به فقط یو نقطه ټچ کېږي. پوهېږي پې که نه؟ دا نور به قیامت په علامو کې یوه دا ده چې دا نور به د دې قبلې طرف نه راوخیږي که نه د دې یو ساینسي وجه یو عقلي وجه یې ذکر کړې ده. دې انګریزانو دې هم منلی دی چې دا به کېږي داسې ٹھیک شو نه. ځکه که نه دوی وایي چې دا ځمکه چې ده نو دا هغه د نور نه هم ګیر چاپېره حرکت کوي خو دا د خپل محور نه هم ګیر چاپېره حرکت کوي د دې روان ده. یو ستوری دی د هغې هغه رفتار هم ذکر کوي چې په سوونه زرګو میله فر سیکنډ باندې سپیډ کې د ځمکې طرف ته را روان دی. که هغه مثال د دې ځمکې سره وجنګېد نو خو فوراً به قیامت شوی وي هر څه به یې دړې وړې کړي ځمکه به یې ټوکړه ټوکړه کړي تلې به خو وي دغه ستوری چې د ځمکې طرف ته را روان دی دی په دې انداز را روان دی چې دی به د ځمکې سره ټچ کېږي نه ځمکې سره به ټچ کېږي نه ګویا کې دا به داسې خو په خوا به یې بلکل تېرېږي او دومره په سپیډ کې را روان دی او دومره غټ ستوری دی چې وي دی به د ځمکې د حرکت چې دی نو دا به الټه کړي ځمکې د حرکت به څه کړي الټه کړي. دا ځمکه مثال داسې روانه ده هغه داسې را روان دی چې داسې را روان دی که نه نو چې دې ځای نه داسې را ورسېدې نه ته په سړک په غاړه باندې روان یې په موټر سایکل او ټرک دې په خوا تېر شي نو سړی سم ونړه کوي. پوهېږي بې که نه نو چې دا به داسې تېر شي دا ځمکه خو داسې روانه ده نو چې دی ورته داسې را نږدې شي هغې دومره تیز سپیډ دی د هغې هوا د هغې تیزۍ د وجې نه د ځمکې دا حرکت به ده شي چې دی ته تېر شي بیا به واپس خپل طرف ته روان شي بیا به دی تېر شي او بیا حرکت کوي. او حدیث مبارک کې هم دقه دي چې سهار به نور د قبلې طرف نه راوخېږي د غرمې پورې به راشي بیا به څه شي واپس سبا به بیا د خپل معمول مطابق تقریبا شپږ شلې کاله بعد به بیا قیامت ورسي. خو دا باقي څومره زمانه چې ده نو به ټول دا حق د خپل معمول مطابق لکه دا اوس چې څنګه دی خو دا یوه ورځ به داسې کېږي. پوهېږي بې که نه اوس که ستوری وله راځي او که نه راځي زمونږ خو ایمان په دقې دی چې داسې ورځ به راځي. ټیک شوله. دغه انګریزان چې دې تحقیق کړی چې یاره
د اسلام وایي چې داسې ورځ به راځي نو چې دا ممکنه ده که نه نو د هغې ګیر چاپېره کائنات هغه جایزه یې اخیستې د ستورو مختلف جایزه یې اخیستې نو یو ستوری پکې داسې معلوم کړی چې د ځمکې طرف ته روان دی مخکې نه را روان شوی او په زرګو کیلومتره پر سیکنډ را روان دی دومره لویه فاصله ده چې خدای خبر چې کله به رارسي که نه نو چې دی به ځي نو دی به ځان سره نیسي د غرمې پورې به دا داسې دغه شي دی به تیر شي چې تیر شي نو بیا به واپس روان شي لکه د غرمې پورې چې نور دی سر له راغی بیا به واپس ځي ایمان به په څه باندې ساتو په نقل باندې ښه دا خو عقلي وجه شوه که نه ټیک شوله او دغه زمونږ دپاره یو ښه باعث اطمینان چې زمونږ حضور صلی الله علیه وسلم درته څه ویلي خدای بیخ او بنیاد وباسه وایي منئ دا خبره یې ته کړې ده نو ودې نه منله په خپله یې وایي چې داسې کېږي به که نه داسې حادثه به راځي دا موږ د 1400 کاله مخکې چې نه مشین او نه مشیندري و هیڅ شی نه دی راته وایي نه ټلیسکوپ و نه دوربین ویلي نن تا ته پته وایي چې او صحیح ویلي نو چې څنګه یې دا صحیح ویلي چې نور هم صحیح ویلي ټیک شو دا نور ولم ومن هغه هم ټیک ویلي وشوه خبره اوس راشه بل مماس بل دی علم المثلث الکروي دا مثلث کروي خو دې وپېژندو که نه د هغې علم ته علم د مثلث کروي وي بس پوه شوې بې او د دې سطحي مثلث مونږ وي چې درې واړه زاویې به د 100 برابري 180 نه به کمې زیاتې نه خو دا کروي مثلث چې دی کروي مثلث کے تینوں زاویوں کی مقدار ہمیشہ 180 سے زیادہ اور 540 سے کم ہوتی ہے دې درې واړو زاویو مقدار همیشه د 180 نه سوي سیوا وي او د 540 نه کم وي په منځ کې کار سوره بیا وي او د 180 نه به سیوا وي 540 نه به کم وي قائمت الزاویہ کروی مثلث میں 1 2 اور کبھی 3 زاویے بھی قائمہ ہو سکتے ہیں کله ناکله به درې واړو قائمه د 90 وي یو 90 او بل 90 نو 180 او بل 90 نو څه شي 270 ٹھیک شو لا دا د 540 پورې کېدلی شي کنه ها بل ګراف دې پرې دې ورستو بیا وایي ساين کاز او ټنجن تیټا دې لراشه ها په دې مثلث کې مونږ وی چې شپږ سیزونه دي نو چې په شپږو سیزونو کې تاسو 100 معلومي درې درته معلومي نو باقي درې د دغه دریونه معلومولای شي ٹھیک شو لا پس سره په درې قسمه مساوات سره په درې قسمه مساوات سره یو مساوات هغه ده ساين تیټا برابر د چا سره متقابله بلدے کاز تیٹا برابر متصلہ تقسیم بل ٹینجن تیٹا برابر متقابلہ ہاں وشولا دقه درې سیزونه دي درې مساوات دي چې کم درې سیزونه تا ته معلومي باقي په دې باندې به معلومیږي اوس راځه ساين او کاز او ټن د دغه مساواتو هغه نمونه دي دا ساين اصل کې هغه ساين د دې سره اخوا ایمو خو مختصرا نه لیکي هغه ای دي نه ورځي دسی دا کاز چې وکنه دا کو ساين وو کو ساين دسو خو بس دای دې کټ کړي دی او مختصر کاز راوست او دا ټن چې دی نو دا ټینجنټ داسې شو نه دغه دې بیا کټ کړي دی او صرف ټن یې څه کړی دی راوستی ټیک شو نه خاص مساوتونه دي بعضې څیزونه داسې چې باید به ایمان بالغیب راوړو ټیک شو نه د غیب ایمان به لرو دا درې قیدي دي گویا کې په دې دریو قیدو سره به موږ ته د مثلث نامعلومه څیزونه معلومه اوس دا یو مثلث قائمة الزاویه مثلث ٹھیک شو نه
په دې کې به دا مونږ ته بېشکه معلوم وي چې دا به څومره درجو وي په دې کې به شک چې قیمت الزاویه دی دا یو پکې د صحیح نه نفي بس ٹھیک شولا باقي مونږ وی چې متصله او متقابله ذلې دا اضافي امور دي که نه پوه شوې د دې زاویې متقابله ذله کومه یوه ده دا ده او د دې متصله ذله کومه ده دا یوه ده د دې یوې زاویې متقابله ذله کومه یوه ده دا یوه ده او متصله ذله کومه ده دا یوه ده دغه بدلیږي را بدلي دا شیز هم فکس دی چې دا څه شی دی دې معلوم په دې کې اخوا دې نشته پوه شوې بې اوس په دې مثلث کې موږ ته یو دا 90 درجې زاویه معلوم ده بس بل راته پکې مثلا څه معلوم دی وتر پکې معلوم دی چې دا وتر د څومره دی مثال په طور 5 سینټي میټر دی 100 سینټي میټر دی 5 سینټي میټر دی نو دوه څیزونه معلوم شو بل پکې کم معلوم دی که ذله یو که زاویه کم یو تاسو وایي چې معلوم دی هغه نور به تېره معلوم مثال په طور باندې دا زاویه څه ده ذله دی که زاویه ستا خوښه دا موږ وایو چې دا د څومره ده 40 دا د څومره ده د 40 درې معلوم شو که نه اوس دا باقي درې به معلومو باقي درې معلومولو طریقه د ټولو اول داسې کوو چې دا یوه ذله معلوم څه کوو دا ذله نو چې دا زاویه مونږ واخلو نو د دې متقابله کومه راځي دا راځي که نه او دا خو وتر دی که نه او دا معلومه ده مثال د دې ته ساین واخله ساین تیټا متقابله بټه وتر دا که په کاز معلومې نو بیا نشي معلومولی ځکه که نه چې په کاز کې خو څه راځي متصله بټه وتر که نه په هغې کې ورسره متقابله راځي نه که نه بیا نه معلومېږي که نه او موږ ته متصله هم نه ده معلومه ٹھیک ده په ساین باندې معلومو په ساین په ټین هم نشو معلومولی ځکه چې په ټین کې وي متقابله بټه نو خو دوه نامعلومې دي نو یو طرف ته خو ته معلومات په ټول یو طرف ته کې چې په دې یو نسبت کې تا ته یو شی صرف نامعلومي چې باقي ته معلومي ٹھیک شو نه په دې ساین باندې دا معلومیږي دا یو د دې ساین موغاس د دې مساواس نو ساین تیټا زاویه ته وي تیټا چاته وي زاویه دا تیټا زموږ سره څومره ده د 40 متقابله زموږ سره نامعلومه ده که نه دا وتر څومره دی 5 پوه شوې په دې قسم اوس راشه دا په دې ځای پرېږده د دې ساین 40 روباسه چې څه دی د دې په کیلکولیټر کې طریقه دی ښه ستاسو چا سره کیلکولیټر شته دا ځان له بیا پیدا کړئ ښه موبایلو دا دوره ښکلي نه وي دې رانږدې شه دې ته دا وګورئ ته دا د ساین کاز او ټین ٹھیک شولا اوس ته ساین 40 چې معلومې که نه د هغې معلومولو طریقه دا چې دا ساین ووهه وشو ساین هلته راغی که نه په سکرین باندې بیا 40 ووهه ٹھیک شو بیا مساوي بټن ٹھیک شو نو جواب سره راغی 0.642 نور پسې هم ډېر شی دي خو دا 2-3 پوره ٹھیک شو اوس که ته کاز معلومې که نه کاز 40 مثلا نو د کاز بټن دا دی که نه دا خدای پاک په دې کې د دې لپاره پیدا کړی ٹھیک شو نه کاز او بیا یې پسې څه ووایو 40 د خدای په قدرت په دې دا راوځي 0.766 داسې که وایي چې زه 10-40 معلوموم نو 10 ده 10-40 مساوي بټن بیا ووهه 0.839 داسې دا به راشي
پوهېږي به که نه دله به ته صرف هغه معلومات ورکې دی بیا حافظ دی د ټولو څیزونو ټیک شوله جواب به دی بیا په خپل دماغ پې ګرځي را ګرځي ها موډ به ته ووایم موډ په دې کې موږ مخکې پرون ویلو چې 3 نظامونه دي که نه یو دی ډیګري نظام یو دی ګریډي نظام یو ریډین نظام که نه نو موږ به کار په کوم کې کوو په ډیګري په درجاتي نظام دی به ته ګورې چې دی درجې ته درجاتي نظام ته راواړی د هغې طریقه دا لفظ دی دلته یې پې موډ لیکلی یعنې دا موډ لفظ دوره پیرې ووهه که نه چې دا 3 واړه پکې راشي یو پیره مې ووهه بیا دی وګورئ 1 ته ډیګري لیکلی 2 ته ریډین لیکلی دی او 3 ته یې څه لیکلی ګریډین ته په کوم نظام کې کار کې په ډیګري کې که نه نو ډیګري نه لاندې 1 دی که نه 1 ووهه بسم الله ذاتې اوس ستا کیلکولیټر په ډیګري نظام کې شو اوس دې چې که ته په کمپیوټر کې کار کې په هغې کې هم دا 3 قسمه ایکسل پروګرام چې ورته وایي چې په هغې کې کار کوي دا 3 پروګرامه په هغې کې وي 3 نظامه نو هغې کې عمومي دا کیلکولیټر خو چې ته نوی کولاو کړي دا ډایرکټ په ډیګري نظام کې شروع شي خو بالفرض چېرته چړلی را چړلی دی او ډیګري نظام نه دی بل ځای ته بدل کړی نو بیا به یې ډیګري ته کښې واپس الو به کار کوي چې په کمپیوټر لیپټاپ کې چې په ایکسل پروګرام کې کار کوي هغه به ډایرکټ په ریډین نظام کې په کوم نظام کې نو هغې کې به چړخاني کې بیا او هغه به ډیګري نظام ته بدلی الو به کار کوي ورنه بیا به جواب صحیح نه راوباسي ٹھیک شوله دا موږ ډیګري نظام ته را بدل کو هغه دلته پې ډي لیکلی وي دا که ته ګریډین نظام ته کې دلته جي لیکلی بیا د مثال په طور دا ریډین 2 هغه د آر یې ولیکو ٹھیک شول ته پکې آر راغی په دې آر مطلب دا چې دا اوس په ریډین نظام کې چلیږي ٹھیک شوله بل که ته 3 ووایې ګریډین 3 هغه د جي ولیکو اوس په ګریډي نظام کې شو موږ خو په ډیګري نظام کې کوو که نه نو 1 نو هغه د ډي راغی په ډیګري نظام کې وشوله که نه دغه 3 نظامونه چې په موږ وایي د دقې دپاره مو ویلي چې نور زیات ضرورت ورته نه وي په دې پېژندلو دپاره اوس دلته راشه ساین 40 زموږ سره څه دی نو طریقه یې دا ده لفظ د ساین بټن به ووایي او بیا به څه ووایي 40 بیا مساوي نو دې نه جواب راغی 0.642 نور په سیم په خوا دي خوا چو وشوه دا برابر دی د چا متقابله بټه 5 اوس دا 5 دا متقابل دلته یوازې پرېږدي چې معلوم شي 5 ته لري ټیک شوله د 5 د لرې کولو طریقه یوه دا ده چې دا 5 دلته په حالت د تقسیم کې دی که نه دی چې دې خوا راړی نو څه ته به شي ضرب ته نو دلته متقابله یوازې پاتې شي او 5 یا دقه ولګوه 0.642 ضربې وشو یو طریقه شو بل طریقه هم شته دی هغه دا چې دا 5 چې ختمېږي دلته په 5 کې ضرب ورکړو 5 ختم شو که نه خو چې دلته د 5 سیوا ګورو دلته هم 5 سیوا ده پوهېږي یا هغه دې خوا ورړول یا دواړو طرف ته 5 سیوا کوي یو د بل سره کټ کا بل طرف ته روح پاتې شي پوه شوې په دې طریقه دلته زموږ سره اوس متقابله برابر ده د 0.642 ضرب 5 که نه دې له اوس ضرب ورکړه دقه 0.642 ضرب 5 نو د دې نه راغی 3.21 3.21 متقابله د دې متقابله کومه یو وه دا یو وه که نه دا برابر د 3.21 بس سنټي میټر وشوله بس اوس بل شی معلوم بل مثال په طور باندې دا یو معلوم دا متصله معلوم د
د دې لپاره ساين نشو استعمالولی ځکه چې په ساين کې خو متقابل او وتر دي که نه د دې لپاره کاز استعمال کا څه ولې استعمال کا کاز کاز تیټا برابر ده چا متصله بټا وتر دا په ټینو معلومولی شي ښه ځکه بای کې متقابله بټه متصله ده که نه نو متقابله خو الریډي معلومه شوه که نه نو په هغې معلومېږي په دې معلومېږي په دواړو نسبتونو باندې مثال په دې معلومو نو کاز 10 تیټه زموږ سره څومره ده د دې متصله دا معلومه 40 مساوي متصله بټه وتر څو دی کاز 40 معلوم کا کاز دا ګوره دي کاز 40 مساوي 0.766 0.766 مساوي متصله بټه 5 دا 5 چې دغه ځای ختمو خو دې خو به راوړو یا ضربونه ورکو کنه دلته په پاتې شي متصله 0.766 ضربې 5 ٹھیک شو تقیله په دې کې ضرب ورکړه ضربې 5 دې نه براشي 3.83 متصله دا به زموږ سره راشي 3.83 سنټیمیټر وشوله اوس بله قصه کوم شی نامعلوم پاتې شو هغه یوه زاویه نامعلومه ده که نه دا په درې واړو نسبتونو چې په کم معلوم وي ځکه چې باقي ټول څیزونه خو معلوم دي که نه که په ساین یې معلوم وي که په کاز یې معلوم وي که په ټین یې معلوم وي ځکه چې فقط د دغې نه علاوه خو نور باقي ټول معلوم دي مثال په طور دا په چا باندې معلوم وو په ټین یې معلوم وي دا هم په ټین باندې معلوم وو ټین تیټا اوس دا تیټا نامعلومه ده هغه څه برابر وه متقابله بټه راشه ټین تیټا خو نامعلومه متقابله څه ده نه اوس د دې متقابله دا یوه ده دا خو متقابله دی وه اوس د دې متقابله به ګورې که نه 3.8 تقسیم متصله د دې متصله کومه ده 3.2 1 دا به دې باندې تقسیم 3.83 تقسیم 3.213 دا برابر دی د 10 تیټا برابر دی د 1.19 وشو اوس راشه داسې وکړه چې مونږ خو زاویه معلومو که نه دا 10 دی بل طرف ته ده 10 څه که دا دی بل طرف ده اوس په ساین او کاز او 10 په دې کې قانون دا دی چې دا د مساوي نه بل طرف ته بیایي چې د مساوي نه بل طرف ته بیایي د دې ساین نه به ساین انورس جوړ شي داسې بره به وي منفي او 1 دا ولګي څه به دې نه جوړ شي ساین انورس یا د دې نه که دې کې د دې نه به 1 بټه ساین جوړ شي څه به دې جوړ شي خو د 1 بټه ساین ته ساین انورس وي دا شی پوهېږي کاز چې د مساوي نه خواړې نو څه به دې جوړ شي کاز انورس یا به دې نه څه جوړ شي 1 بټه کاز 1 بټه کاز او کاز انورس دواړه یو کې شي دا 10 چې د مساوي نه اخوا وراړې نو 10 انورس انورس علامه ده کاز داسې په دې کې څه پوه شوې ټیک شوله اوس داسې وکړه چې د دې ځای نه دا 10 راواخله او دا اخوا بوځه دا 10 څه وکړه
نو تیټه دلته یوازې پاتې شي که نه دا 10 اخوا ګوزن دې نه به څه جوړ شي 10 انورس 1.19 وشو اوس 10 انورس چې ته معلومې هغه به دې طریقه دقه ساین کاز او 10 دي خو چې په دې کې ته اوس د ساین انورس لیکي که نه نو دلته یو بټن دی شیفټ ټي پي لیکلی څه یې ورسره لیکلی شیفټ اول دا شیفټ بټن ووهه او بیا 10 ووهه دې نه به 10 انورس جوړ شي پوه شوې په دې باندې ٹھیک ساین انورس لیکي اول شیفٹ بیا څه شي ساین اقا ساین انورس ٹھیک شو نا داسې کاز انورس لیکي نو شیفٹ کاز انورس 10 انورس پته ولګېده که نه نو 10 انورس 1.192 معلوم کا نو اول به کوم بټن و شیفٹ بیا 10 انورس شو اوس پسې دا ولیکه 1.192 دې نه راغی 50.00 څه دې نه راغی 50.00 د ضرورت نشته دا زاویه زموږ سره څو شوه موږ ویلي چې په مثلث کې درې واړه زاویې څه برابر دي 90 دا او 40 دا شوه نو دا به څو شو نو ټوټل څو شو 180 په دې طریقه باندې موږ دقه طریقه ده په دې کې انتها مشقت کول باندې ښه ٹھیک ده د یو مثلث در کوم چې 3 سیزونه پکې معلومي باقي 3 سیزونه پکې تاسو را ٹھیک شو لا نو بیا به ان شاء الله چې مخکې ته به سیزونو اسانه وي وروسته په اوقاتو کې او په قبله کې به ټول د قدرې نسبتونه استعمالېږي کله به انورس کوي او کله به یې ساده کوي دقه به استعمالېږي دا د مثلث د حل کولو هغه طریقه د په دې کې انتهایی مختصره لیکلي ٹھیک ده دلته ذکر کوي ګوره سائن کاز اور 10 یہ تینوں مثلث کے اضلاع اور زاویوں کے درمیان موجود نسبتوں کے نام ہے جیسا کہ پائی دائرے کے قطر اور محیط کے درمیان نسبت کا نام ہے پرون منگولی پائی دا برابر دا محیط بٹا قطر ہم پرون ویلی دی کنا سنگ جی دا یو نسبت تے دا غرنگی دا دری سے دی نسبتوں دی سائن کاز اور 10 سے دی سائن برابر دا متقابلہ بٹا وتر کاز برابر دا متصلہ بٹا وتر او 10 برابر دا رجا متقابلہ بٹا متصلہ ٹھیک شو نا دیتا دی سائن تا پا عربی کی جیب ہوئی سائن یا جیب یا ورطا جب ہوئی احسن الفتاوہ دویم نمبر جلدو گو رہی گا نا نو بھائی کی سائن کاز تیٹانا ٹول پا فلکیاتو کی دے بھائی کی دقا جیب جم دائی لکلی کاز تا اگر دیتا دویم نو کاز دیتا جم ہوئی پوئی کی بھی کنا یا دیتا بل جیب التمام ورطم ہوئی جیب التمام جیسے 10 ٹھیک شو نا دیتا مادا 10 تا وی لگی گی مماس یا ورطا مسحوم ہوئی خبر بانی پوش سر ان پہ خلاص دے ہاں آپ کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ سائن کسی زاویہ کے متقابلہ ضلع کو وتر پر تقسیم کرنے کا نام ہے اسی طرح کاس کسی زاویے کو متصلہ کو وتر پر تقسیم کرنے اور 10 کسی زاویہ کے متقابلہ کو متصلہ پر تقسیم کرنے کا نام ہے نوٹ استاذ کو چاہیے کہ ان تینوں نسبتوں کا اجمالی مفہوم طلبہ کے ذہن میں بٹھائے اور کیلکولیٹر کے ذریعے زاویے کی قیمت اور قیمت سے زاویہ نکالنا سکھائے پوشی بھی کنا ٹھیک شو نا بیا بھائی په مدد سره مثلث حل کی مثلث په دغه حل شو دي ٹھیک ده د چې کوم غنا مثال په تور باندې دا یو مثلث
ٹھیک ده دا زاویه پکې د څو برابر ده دا زله پکې برابر ده مثال د 8 سانتي میټر ٹھیک شو نه او دا زاویه پکې برابر ده د 60 وشو دقه معلوم درې شنو معلوم شو کنه باقي درې وتر معلوم کا وتر په دقه طریقو دیږي چې او دا زاویه معلوم کا او دا زله معلوم دې باندې ځان کوشش وکړئ ښه او خدای دې کې چې به کې خطا شي ٹھیک شو نه چې به کې خطا شي نو بیا به صحیح کېږي ٹھیک شو نه په خطای باندې هغه په تپوس سړی تر منزله تر امریکې رسي که خطا شوی به کې خطایي وای نقصان نه وي خو ایستل نه ایستل وای نقصان بس دی بس دی